د پاکستان د اسلام آباد های کورټ په کوټه کې د وجل شوی وکیل د وجنې په قضیه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د ضمانت خواست منظور کړی شوی دی. د ریپورتونو تر مخه د اسلام آباد های کورټ جسټس عامر فاروق او جسټس میاں ګل حسن اورنګزیب د عمران خان د ضمانت په خواست اوریدنه کړې او هغه ته 16 ورځې حفاظتي ضمانت ورکړې دی. پشپغم جون په کوټه کې د سپریم کورټ وکیل عبدالرزاق شر نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو پړز وجلې وو. د وجل شوی وکیل زوی د پلار د وجلې مقدمه د عمران خان په ضد درج کړې و. عمران خان هغه وخت د مقدمه د خان په ضد انتقام بللې وو. عمران خان نن په نور لس مقدمو کې د اسلام آباد جوډیشل کمپلیکس ته حاضر شو. د ځای میډیا ترمه توشخانی په قضیه کې هم د اسلام آباد های کورټ اوریدنه کړې او دا قضیه بیرته سیشن عدالت ته لېږلې ده. لدی وړاندې د اسلام آباد سیشن عدالت د توشخانی قضیه په حواله د عمران خان خواست رد کړی وو. په کوم کې چې ویل شو چې دا قضیه د اوریدو جوګه ونه ګرځوي او سیشن عدالت په عمران خان پر د جرم لګولې وو. ویل شو چې نن د اسلام آباد های کورټ د سیشن عدالت فیصله کالدم کړي، فیصله بیرته لېږلې او ویلې دي چې عدالت د عمران خان د وکیلانو دلیلونه ووري او فیصله دی وروي. د ریپورټونو تر مخه د عمران خان په ضد نن په نورو مقدمو کې هم اوریدنې شوي او تر هغه په ضد عدالت ورته په څو مقدمو کې د 10 جولای پورې ضمانت ورکړی دی. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400